نن مونږه یو نوی ټاپک about ions cations او anions او دا سره ډیفرنس بټوین اټم او ions دا به مونږ وایو ٹھیک شو نو په دې کوېشن راځي چې کوېشن نمبر 7 یا 11 هر څه شي کوېشن راځي چې define ions بیا د دې ټایپس چې دي cations بیا د یو بل قسم د اناین دا ډیفاین کوي خو explain your answer with the help of example ها explain your answer with the help of example تاسو کوېشن دې راځي explain your answer with the help of examples تاسو په examples خامخا وایي د example په بنیاد باندې خپل answer چې دغه ډیفاین کړئ خجی answer د ټول نه اول چې موږ به لیکو ions څه به لیکو ions څه ته وایي هغه سپیشي هغه element هغه اټم هغه مالیکول چې په هغه باندې پازیټیو یا نیگیټیو چارج هغه ته څه وایو هغه ته ions وایو سپیشي مطلب دلته اټم یا مالیکول یا سبستانس یا اټم یا element چې په هغه باندې پازیټیو یا نیگیټیو چارج هغه ته څه وایو ions وایو نو زه لیکم چې سپیشي مطلب څه شي اټم یا element یا molecule anything having positive or negative charge چې په هغه باندې positive یا negative charge positive charge بیا په negative having positive or negative charge په هغه باندې positive charge یا په negative charge هغه ته مونږ وایو چې دا ion دی ځان پوه کوئ تر اوسه پورې مونږ وایو چې اټم د دنیا د ټولو سمالست پارټیکل دی بیا مونږ هغې ته بیا مونږ وایو چې کله اټمز راوځي شي د هغې نه سیم کایند اف اټمز راوځي شي په یو element هغې نه element جوړېږي بیا مونږ وایو چې ډفرنٹ کاینډز اف elements چې دي هغه په سپیسیفیک ریشو راوځي شي د هغې نه کمپاوند جوړېږي اوس مونږ وایو که دا element وي که دا اټم وي او که دا مالیکول وي په ده باندې یا پازیټیو چارج راشي یا پې نیګیټیو چارج راشي نو دې ته مونږ وایو چې دا آینز دي دا څه دي آینز دي خو ما ته وایي چې ته خپل انسر په اگزامپل ایکسپلین کا کیمسټري کې مخامخا ستاسو اگزامپل غواړي نو راځئ دې له اگزامپل ورکړو examples suppose یو اټم دی فار ایگزامپل سوډیم او اټم دی هغه باندې پازیټیو چارج دی سوډیم او اټم دی له پاس په پازیټیو چارج دی کنه یا یو الیمنٹ دی یا یو بل اټم دی کلورین دی هغه باندې کم چارج دی نیگیټیو چارج دی کلورین یو الیمنٹ دی یا یو اټم دی هغه باندې نیگیټیو چارج دی یا دغه شانتي H3O پلس یو کمپاوند دی هغه باندې پازیټیو چارج دی ٹھیک شو کنه دغه شانتي امونیم هم یو سپیشي ده چې په هغه باندې پازیټیو چارج دی یا دغه شانتي زما سره یو بل مالیکول دی C2H5O نیگیټیو په هغه باندې نیگیټیو چارج دی ایټسټرا دې ته مونږ وایو آینس څه ورته وایو آینس مطلب په آینس کې به دواړه خبرې شاملې هم به یا پازیټیو چارج یا به پې نیگیټیو چارج اوس دلته کوېشن اریز کېږي چې وای ولې پازیټیو دی یا نیگیټیو دی وای کوېشن څه اریز کېږي چې وای ولې پازیټیو نیگیټیو ولې دی پازیټیو نیگیټیو ولې دی پازیټیو or negative charge ولې دی is due to loss or gain of electron د electron د لاس کولو د وجې نه یا د gain کولو د وجې نه loss یا gain of electrons یو اټم پازیټیو چارج یا نیگیټیو چارج ولې دی په اټم پازیټیو چارج یا نیگیټیو چارج ولې دی
په اټم پازټیو یا نیګیټیو چارج چې دی هغه الکترون یا لاس شوي دي الیمنټ نه تللی دي یا یې ګین کړي دي هغه دوج دی که ان کیس الکترون لاس شوي جو په ده باندې پازټیو چارج الکترون لاس شوي جو په الیمنټ باندې پازټیو چارج یا په سپیشي باندې پازټیو چارج که الکترون ګین شي په سپیشي باندې نیگیټیو چارج لکه اوس ګوره په ده باندې پازټیو چارج ولې دی د الکترون به لاس کړي په ده نیگیټیو چارج ولې ده به الکترون ګین کړي دغه شان ده به هم لاس کړي ولې پازټیو چارج دی ده به هم لاس کړي ده به ګین کړي ځکه به ده باندې نیگیټیو چارج دی پوه شو په دې خبره باندې ها دا و چې explain with reason یا with example نو ما دا وایي هغه جواب په دې ځکه ورکړو ټیک شو که نه اوس د دې ټایپس چې کوم دي د آین ټایپس دي د آین څه دي ټایپس دي پای کې اولنې سره کیټاین دی کیټاین اوس دا کیټاین څه شی دی آینس کې کیټاین اناین دواړه شامل دي په آینس کې کیټاین اناین دواړه په جمع شامل دي لکه څنګه چې مونږ په بایو کې لیوینګ تھنګس څه ته وایو ژوندي څیزونو ته وایو لیوینګ تھنګس څه ته وایو ژوندي څیزونو ته اوس په ژوندي څیزونو کې څه راځي هیومن پکې جدا راځي پلانټ پکې جدا راځي انیمل پکې جدا راځي دغه شان د آینس پوره یو غټ ټرم دی چې پای کې کیټاین هم راځي او اناین پکې هم راځي کیټاین به څه ته وایي سپیشي which has positive charge هغه سپیشي which has چې په هغه باندې صحیح پازیټیو چارج وي په هغه باندې صحیح پازیټیو چارج وي نو هغې ته به څه وایو کیټاین ورته وایو هغه سپیشي یا هغه ایټم یا هغه مالیکول چې په هغه باندې پازیټیو چارج راغی هغې ته به څه وایو کیټاین د دې وای ولې ریزن څه دی the species will have lose electron reason that due to loss of electron د لاس کېدو د وجې نه په باندې پازیټیو چارج څه د وجې نه الکترون د لاس کېدو د وجې نه په باندې پازیټیو چارج الکترون به لاس کړي الکترون به ور کړي الکترون کمې به پرې راغلی څه به پرې راغلی examples د periodic table هغه element چې په سایز کې غټ دی د periodic table هغه element periodic table کې ټوټل element څو دي دا مونږ په 100 ګروپونو کې په 100 پیریډونو کې او په 8 یا په 18 ګروپونو کې تقسیم کړي دا element د periodic table یو ښی سایډ دی او یو دا ګس سایډ دی لیفټ سایډ یو رائټ سایډ دی ټیک شو که نه نو زمونږ دې طرف ته چې کوم element دي دا په سایز کې غټي دا ګروپ 1 2 3 ولا سایزونه د element غټ دي خاص کر بیا د ګروپ 1 2 سایز غټ دی دغه شان دی مونږ په periodic table کې لاندې راځو سایز غټي لکه سپوز تاسو ته اگزامپل درکړم یو element دلته دی د هغه طرف ته چې کوم element دی هغه بدن وړوکی خو که د لاندې element دی برو غټیږي څه به کېږي برو به غټیږي داسې به راځي نو ما تاسو ته ووایي چې یو element الکترون لاس کوي وجه به دی چې د سایز به غټي او بله وجه به صحیح بله وجه به دی چونکې تاسو ته پته چې په دې اټم په دې منځ کې صحیح نیوکلس دلته کې سایز وړوکی دی نو اټریکشن د نیوکلس او د الکترون په منځ کې سیوا دی ولې په نیوکلس باندې پازیټیو چارج او په الکترون باندې نیګیټیو پازیټیو نیګیټیو بل څه کوي اټریک کوي پازیټیو نیګیټیو بل اټریک کوي نو چې سایز څونه غټیږي د اټریکشن څه کېږي کمیږي نو دې وجې نه په periodic table کې چې لاندې موږ راځو سایز غټیږي نو الکترون لاس کېدل اسان شي خبره باندې پوهېږئ یا موږ د دې نه هغه طرف ته ځو اوس ګوره د په نسبت به دا وړوکی د په نسبت به دا د هغه نه وړوکی د په نسبت به دا د هغه نه وړوکی نو ګوره دغه هم وړوکی نو لیفټ ټو رایټ چې اټم وړوکی کېږي ټاپ ټو باټم اټم چې دی هغه په سایز کې غټیږي او ریزن یې ما ته ته ووایي چې سایز چې دی هغه غټېدو وجه دا ده چې د نیوکلس او د الکترون په منځ کې فاصله سیوا شي نو اټریکشن کم شي نو الکترون ویستل اسان شي دې وجې نه کم سپیشي به الکترون چې لوز کوي هغه به همیشه په سایز کې غټي که زه تاسو ته ویم چې هایډروجن لیتیم سوډیم پوټاشیم کې څوک به الکترون ډېر په اسانه لوز کوي نو پوټاشیم به ډېر په اسانه لوز کوي ولې دی په سایز کې غټ دی که زه تاته ویم چې په هایډروجن او په هیلیم کې به الکترون څوک په اسانه لوز کوي زه به تاته ویم چې هایډروجن دی ولې هیلیم په سایز کې وړوکی دی که دلته کې ما لیتیم لیکلی دی او هلته کې مې چې بل څه الیمنټ سپوز فلورین مې لیکلی دی نو تاسو ته پته ده چې لیتیم په سایز کې چې هغه په دې طرف ته دی غټ پي
او په دې شکل کې به خیر لږ اتار چړاوي سپوز دا فلورین دا نلم دا ورځه نو د په سایز کې بغټي ولې د دې طرف ته او هغه طرف ته چې څوک دی په سایز کې راغونډي ولې دا هغه کې اټریکشن دی چې اټریکشن د الکترون وسل باسان شي مشکله وي دی وجنه چې څوک د پریکټیبل په دې طرف ته دی یعنی په ګروپ 1 2 3 کې دي او لاندینو ګروپونو کې دي نو دا الکترون لاس کې په اسانه باندې سایز غټ دی پوښوي کیټاین به کله جوړیږي چې کله یو سپیشي باندې پازټیو چارج دا پازټیو چارج ولې راځي چې د بسکه الکترون لاس کې یا الکترون ولې لاس کې ځکه اټم په سایز کې غټ اټریکشن به کوي وایي به خبرو ټیک شو کنه وس بل یو چلم کیږي چې کله الکترون چې لاس کیږي د الکترون لاس کېدو نه وات هپن سچويشن وات هپن د سپیشیز سره سکیږي چې په پازټیو چارج راځي د سپیشیز سره سکیږي چې په باندې پازټیو چارج راځي په دې سپیشیز کې د الکترون او د پروټون په تعداد کې فرق راشي څه چلو شي د الکترون او د پروټون په تعداد کې فرق راشي the number of electrons and proton become unbalanced the unbalanced الکترون دی بلنا به ترتیب شي الکترون او پروټون تاسو ته پته شته چې اټم چې الکتریکلی سره atom is electrically neutral है सर the neutral से मतलब है मतलब पद बांधने पॉजिटिव चार्ज सोने पे नेगेटिव चार्ज था खुदा दे बल मकसद हम दे कि पदे के द प्रोटॉन और द इलेक्ट्रॉन तादाद इक्वल है एटम चले अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पद के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तादाद یو شان دي ځکه نیوټرل دی وس دلته کې چې کله کیټاین باندې پازټیو چارج راځي الکترون خلاص شوی خو ولې راځي دا پازټیو په نیگیټیو ولې راځي د اټم سره سکیږي what happened to the atom the number of electron and proton become unbalanced یا imbalance دا یو بل سره به ترتیب شي لکه فار ایگزامپل وکړي زما سره سوډیم دی څوک دی دا اټم دی یا یو الیمنٹ دی ټیک شو کنه تاسو توجه په کاری خانه خو ګورئ دي کې الکترون چې هغه 11 دي سودي 11 دي د دې پرون مخکې ما تاسو د ټاپک چې کړو الکترون او پروټون او نیوټرون معلوم کړي دا غي وزم دا و چې تاسو نن دا پته چې لکه زه د الیمنٹ الکترون او پروټون ډسټرپشن او پازټیو نیگیټیو چارج ولې راځي ما دا پته چې په دې کې پروټون سو دي الکترون سو دي د پورنټ دا غي وځه دا و چې دلته الکترون 11 نو پروټون سو دي 11 ولې دا ځوانه سي سیم وزولې کې د مانه د الکترون لړکو سمو کو یو الکترون ملر کولو وس په دې کې الکترون بسوي خو پروټون بسوي اله ځکه ما پروټون نه لرګه پروټون په کوم ځای کې دا اټم دی دې کې الکتروني صحیح دې کې الکتروني بهر په دې دند نیوکلیس کې صحیح پروټون او نیوټرون په دې پروټون دې نشو مسته که پروټون زو باسه د اټم ز بلاست کوم دا غوځان له نیوکلیر دماکه ده بیا اټم د زیدل یو دماکه دي کېږي نو موږ دې نشو کولای شیلون الکترون وسته شو اټم د نیوکلیس الکترون په اسانه نشو وسته کو باسو دغه لپاره نیوکلیر ریاکشنز د اټم بمز وغیرہ چې نو په دې پیلم نه باندې هغه هر یو الیمنٹ وبنه هغه به خپل طریقه را د چې زره دینه الکترون لرکما ګوره الکترون او پروټون کې فرق راغی کنه سونه الکترون فرق راغی او په الکترون چارج سي نیگیټیو چارج په الکترون چارج سي अब प्रोटॉन कम चार्ज सी तो दलते कि प्रोटॉन सेवा दे के इलेक्ट्रॉन सेवा शे इलेक्ट्रॉन हो कम शो कना प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन सुन सेवा दे यो प्रोटॉन सेवा कार्य मुमतनस दे वजह से पहले बना पॉजिटिव चार्ज लगो यो पॉजिटिव चार्ज लगो दो पिन लगो द्रे पिन लगो ठीक शो कना नो तاسو په پیپر کې راځي چې تاسو کیټاین ډیفاین کې خو تاسو خپل انسر with the help of example explain کې چې د الکترون څنګه زی څنګه راځي سیچل کېږي دا ټول خبره دا کنسپټ بیس خبره د تاسو زده کوي نو سوډیم چې دی هغه الیمنٹ یا یو اټم دی دنه مال الکترون لاس کو چې الکترون لاس کو دی مطلب دی چې د الکترونو کیمرا غي چې الکترونو کیمرا غي په اټم کې د الکترونو د پروټونو تعداد سیمي وس په دې ټایم کې د الکترونو پروټون
ان بیلنس شوی دی به ترتیب شوی دی نو الکترون چې هغه یو کم شو په مطلب پروټون خو یو پی سیوا شو کنه دغه سیوا سیس بدل کې یو سیوا شي یو چارج بدل کې دو سیوا شي دو چارج بدل کې نو په ریاکشن کې مونږ دا لیکو اکثر پس کې لیکو ریاکشن کې دا به څه لیکو ګوره چې دا سوډیم دی کنه دا په لسه ایرو وکړو څه وکړو مطلب د دې نه دا جوړیږي ایرو مطلب دی چې دا د دې نه دا جوړیږي دا جدا دی واغه جدا یعنی د دې نه دا جوړیږي نو سوډیم نه څه جوړ شو Na+ خو هغه یو الکترون به سره دلته لیکي خامخا یو الکترون به سره خامخا لیکي نو موږ دا په دې طریقه باندې ځای ورول شو سمبالیکلی یا د ریاکشن په ځای باندې په دې کوېسچن دې سره راځي چې تاسو کیټاین فارمیشن وکړي د سوډیم نه خدا موږ ته په ریاکشن باندې وخی په ایگزامپل وخی او ایکسپلین هم کوي نو تاسو بیا دې لیکي چې سوډیم دی دا به الکترون دي دا به پروټون دي د چارج نشته دا خبر ورته لیکل غواړي چې کله د الکترون لوس کی الکترون 10 شي پروټون هغه سیم دی خو یو پروټون سی وخت کوي اقه یو پاسو چارج بولی کوي دا د ریاکشن شو وس د سنه چې الکترون لاس کی دوم لاس کی شي د الیمنت نه دریم لاس کی دا ډیپند کوي په الیمنت باندې د پاخه نشي کې الکترون شو وس اولنی ګروپ کې چې څوک الیمنټس لکه ګور هایدروجن دی لیثیم دی سوډیم پوتاشیم دا ټول یو الکترون لاس کی دا ټول یو الکترون لاس کی دا ټول څه کوي یو الکترون لاس کی وز د ګروپ 2 چې دی په دې کې دوه الکترون په اخرنی شل کې ویلنس شل کې هغه دوه الکترون لاس کول شي لکه فار ایگزامپل تاسو زره میګنیشیم ایگزامپل درکوم سوک میګنیشیم تاسو دم رات نشي تاسو میګنیشیم راوخلی او په د باندې چې دا ایکسپلین کې چې دا کیټاین نه د یو الکترون لاس کې دوه لاس کې څنګه لاس کې سمبالیکلی او یو د ریاکشن په ترڅ کې موږ توخه نو طریقه به دی وردا میګنیشیم د اټامیک نمبر 12 دی مطلب په دې کې الکترون او پروټون سری هغه 12 دي دوه سیم دي دا ځان نه ملګری دا کوم څه لګي پریکټیبل کې اټامیک نمبر چې د الکترون زائر او پروټون زائر پریکټیبل بس تاسو سره چې کیمستري وایي وز دغه ما تاسو ته چې یو الکترون نه دوه الکترون لاس کې شي وز خوسبرګ نه مچ د الکترون سولس کې خوسبرګ ماسوک جوړي پریکټیبل می جوړي وګوره د په کوم ګروپ کې ده په سیکنډ ګروپ کې ده دا وګوره د پاسه 2 لیکل 2A دا کې میګنیشیم ده 12 سره لیکل د دې میګنیشیم اخرنی شي کې دوه الکترون دي د ګروپ نمبر نه پته لګي نو دغه دوه الکترون دي لرکې دي دغه دوه الکترون لرکې دي نو زه د دې دوه الکترون جسم کې چې یو تل لرکم تاسو په پر کې راځي چې میګنیشیم د یو الکترون لرکا ما ته یو الکترون درکوځي هغه یو الکترون به دلته ولي کوڅه وګوره پروټون سودي اکه 12 پي الکترون سودي یو الکترون کم شو کنه نو مطلب په د باندې به یو چارج راشي په د باندې به خو کما ته چې ته دوه لرکا نو بیا بس چلی مطلب د دوه الکترون بلر شي سل بلر شي دوه الکترون زه بیا د سم لیکل شم او زه 2 پلس لیکل شم د سم لیکل شم دوه الکترون د ما لرکا سو الکترون ها الومینیم چې د 3 الکترون لرکول شي سونه لرکول شي نو بیا به زه د الومینیم د لپاره الومین بس تاسو ورک شي تاسو به الومینیم راواخلئ او د سې ریاکشن کې بولی کې دلته به الومینیم ولیکئ دلته به الکترون او پروټون ولیکئ ایرو وو بس الومینیم د 3 الکترون لول یو لاس کا جو +1 یو الکترون ولیکا بیا د دویمه هم لاس کا بیا +2 ولیکا ځکه 2 الکترون لاس شو بیا د درېمه هم لاس کا د پاس په 3+ ولیکا څه ولیکا 3+ ولیکا واشه بری خبر باندې چې کله موږ سکو یو الکترون لوس کو جواب دلته چې 2 لوس کو دلته بری 3 لوس کو اوب سره لیکو په دلته بیا چې یو الکترون کمیدو یو پروټون سو یو پازیټیو چارج لیکي بیا چې دوه لیکي چې درې کمیدل پروټون درې سو کېدل لري د الکترون کې جو درې پاس لیکي په دې باندې پوښوي په دې کوېسچن راځي ګوره ها په دې باندې کوېسچن راځي په دې کلیر یې کړه حاجی وزر اعظم A9 لا سلا A9 لا A9 species which has negative charge څه شي هغه species چې په هغه باندې negative charge هغه د بسوي A9 وایو ولی why negative charge occur here on an atom یا element gain of electron څه د وجنه gain of electron یا electrons یو یا د یو نه سیوا څه چل بکیږي number of electron او proton چې هغه imbalance شي څه شي imbalance شي یو بل سره unequal شي یو بل سره تعداد ډسټرب شي څه شي اوس راځو مونږه د
تاسو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د الکترون چې لوس کیږي دا همیشه د پریکټیبل د اولني سرونه دوه درې پیریډ ګروپونه یا د لاندې نه چې کوم الکترون هغه لوس کیږي څه کیږي هغه لوس کیږي خو ګین چې هغه همیشه د پریکټیبل هغه طرف ته چې کوم الیمنت یا لپاس چې کوم الیمنت هغه اکثر الکترون ګین کوي نو زموږ سره پیریډ نمبر 5 6 7 د الکترون لوس کوي لپاسنی الیمنت لکه فلورین شو پکې ګورئ فلورین شو ګین کوي برومین شو ایودین شو نایتروجن شو اکسیجن شو فاسفورس شو وغیرہ وغیرہ دا الیمنٹ چې دي دا نان میټل دي کم کیټاین جوړیږي همیشه د میټل نه اچھا نه میټل نه او الکترون چې لوس ګین کیږي همیشه څوک ګین کوي نان میټل ګین کوي څوک ګین کوي نان میټل ګین کوي نو زاسي داغه एग्जांपल درکوم سپوز ما سره کلورین دی دغه الکترون سوی 17 پروټون به کې سودي خامخا به 17 ولې اټومیک نمبر 17 دی دا قصیده مارا واست ګوره دا 17 چھوڑ دلی کړه دا کلورین دی دا اټومیک نمبر هم دی دا الکترون هم دی پروټون هم دی تاسو ته ما خدا خبر ورکړه چې د الکترون ګین کوي دې څه کوي ګین کوي سپوز ماده ته یو الکترون ورکو دا میا ساتي چې سوډیم ساري چې د پریکټیبل ګروپ نمبر 1 یو الکترون ګین کوي دا ګروپ نمبر 2 2 الکترون ساري لوس کوي ګروپ نمبر 3 3 الکترون لوس کوي نو ګروپ نمبر 7 یو الکترون ګین کول شي ګروپ نمبر 6 2 الکترون ګین کول شي ګروپ نمبر 5 3 الکترون ګین کول شي ولې ها نیګټیو چارج دی ګورئ یاد ساتئ ښه دې کې یو څو بیسیک خبرې دي په لوور کلاس کې به تاسو خامخا په کار دي چې ویلي هر الیمنٹ کوشش کوي چې په خپل اخرنی شل کې اته الکترون ځان ته په څه طریقه برابر کړي یعنی خپل اکټډ کمپلیټ کړي څه کمپلیټ کړي زیاتره الیمنٹ کوشش کوي چې د په اخرنی شل کې اته الکترون پوره شي وزه تاسو سوډیم لیکم ګورئ دا سوډیم اولنی شل کې 2 الکترون دي په دویمه شل کې چې د اته الکترون دي او په اخرنی شل کې څو الکترون دي یو الکترون دی نو دې دا ګور اخرنی شل دې ته لزه او ویل الکترون تر ولا مکدا یو تل رقم چې لاندې اترخ کړی شي یو تل رقم کړه تک شو کنه دا یو میتل رقم لاندې نسرخ کړه شو اترخ کړه شو چې کلم ما تاسو ته وي چې الیمنت ځان ته کوشش وکړي چې اته الکترون پوره کړي نو دې سره دا سو شي اکټډ چې راغی کمپلیټ شي څه کمپلیټ شي اکټډ چې کمپلیټ نو ګور دا اته الکترون دي 1 2 3 4 5 6 7 8 تک شو پوښه باندې ها وس سپوز کلورین راواله اټومیک نمبر 17 دی په نشل کې 2 دی په دویمه کې اته دی او په اخر نشل کې څو الکترون دي او الکترون دی ولې په 7 ګروپ کې نو دنه دا اول رقم کې یو په سراولم چاته شي نو یو می په سپوز راوستو نو پلس 1 وسره یو راغنو 18 شو کنه نو دا موږ په ریاکشن کې به 0 17 بس یو الکترون راوس د کم زین راغس بس یو الیمنت بلاس کړی دل راغی نو دا څه شو په اټم کې کلورین باندې یو نیګټیو چارج راغی یو الکترون ورته راغی 17 یو ورته راغی نو په دې نیګټیو چارج راغی کنه بس په دې ټیم کې پروټون سوري 17 دی خو الکترون سو شو نو یو الکترون سیوا شری په ټیم کې نو په الکترونو کم چارج نیګټیو نو مطلب اقل نیګټیو چارج یو سیوا شری یو نیګټیو چارج ولګي خا یو بل الیمنٹ اکسیجن دی سپوز دا غي اټومیک نمبر 8 دی سره 8 ګورئ اټومیک نمبر 8 سپوز دا نیوکلیس دی دا شیل نمبر 1 دی 2 الکترون دی پکې او دا اخرنی شیل کې څو الکترون دي شپږ الکترون دي نو تل دوه په کار دي کدا شپږ تل رقمه دوه ګین کول ولا په کار دي څو ولا په کار دي دوه یو الکترون دا او بل الکترون دا شي دا راشه دا شي دا کمپلیټ نو دته ګور الکترون سو دي 8 پروټون سو دي 8 ګورې کنه هغه د اکسیجن سره 8 لیکل شوی دی اټومیک نمبر دا الکترون هم دی دا نو ضرورت خورده دوه شته کنه نو دوه الکترون ولا مارا واستل چې دوه الکترون ولا زرا ولا نو تاسو ته پته لګی چې په دې باندې دوه نیګټیو چارج راغل کنه یعنی پروټون چې هغه خو هغه 8 دی خو الکترون سو دي 10 ول دوه په سوا شو دوه نیګټیو چارج موجود نو په دې طریقه باندې مونږه دا ویل شو چې الکترون لاس کیږي ولې ګین کیږي ولې چې لوز شي کم چارج برازي چې ګین شي کم چارج برازي یا زدام ویل شم چې دا پازیټیو چارج دا یو ولې راځي دا پلس 1 راځي پلس 2 راځي یا نیگیټیو ماینس 1 2 ولې راځي
یا زه پلس لیکم ماینس ولې لیکم یا ماینس لیکم پلس ولې لیکم نو دا اوس زموږ د ټاپک ټوټل ایکسپلینیشن